د امام حاکم د تساهل دلائل مونږ پیش کول دا ضروری دی. کوشش دا کوو چې ډېر نه ډېر مثالونه پیش کړی شي. دریم جلد کې د امام حاکم المستدرک صفحه 126 کې حدیث بیانوي حدثنا ابو العباس. دا ابو العباس نوم د ښودلی دی محمد بن یعقوب. نو وی چې مونږ ته حدیث بیان کړو محمد بن عبدالرحیم الحروی بالرملہ. رملہ کې راته د محمد بن عبدالرحیم حروی د هرات باشنده دی حدیث بیان کړو. هغه ویل مونږ ته ابو الصلت عبدالسلام بن صالح حدیث بیان کړی دی. هغه وی مونږ ته ابو معاویہ دا عمشنا عمش د مجاهدنا مجاهد د سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نه حدیث نقل کړی دی. دا سند ده. سند نرست متن سره عبداللہ ابن عباس فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دا مشہور حدیث ته د عوامو په منځ کې او اوس یو ټول خلک وایي انا مدینۃ العلم. مدینۃ العلم په نوم باندې کتابونه هم چاپ شوي دي. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. د کومو خلکو چې فن حدیث فن نه ناغي د دې جواب کوي، خاص کر سنیان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم ډېر لوی خار دی. نو پکار دی چې د هغې دروازې ډېرې. عبدالمجید ندیم الله دې معاف کړي هغه نور عام دیوبندیان دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې زه د علم خارم. عمر چې ابو بکر چې کوم دی دی بنیاد دی، عمر دیوال نه دی، او عثمان چت دی او علی دروازه ده. دا داسې طریقې سره مونږ احادیث جوړو د ځان نه. مزاج زمونږ دغه دی. د دې وجې نه لومبنۍ فریضه هغه د حدیث متن نه دی، د حدیث سند دی. د حدیث د سند نه بحث کول پکار دي، متن سره به وروسته ګورو. دا څومره غلطۍ چې مونږ ګورو د علاقو کې هغه په دې دی چې دې سره د حدیث د فهم دپاره د اسناد دپاره څه نشته. د دې وجې نه د اسناد کتابونه دا ډېر پیدا کول پکار دي. دا ډېر زیات دي، بې کچه زیات. ښه کتاب په دې کې تهذیب الکمال دی. بالخصوص هغه چې بشار عواد د هغې تحقیق کړی دی. د هغه تحقیق هم دوه قسمه دی. یو مختصر دی 4 جلده کې، او یو 17 جلده کې دی، 15 جلده کې. هغه غټ پکار دی. هغې محقق دا کار کړی دی چې هغه د دې کتاب چې څومره مندرجات دي نو د هغې دپاره مآخذ او مراجع ته تللی دی. دا ډېر لوی کار دی. مثلا یو ځای کې هغه ولیکي چې ابن معین د فلانکي راوي په باره کې داسې وایي، نو دی کوشش دا کوي چې د ابن معین خپل کتاب ته ورسي. نو که د ابن معین خپل کتاب کې نو ټیک ده، که نه نو بیا به دی داسې خلق ګوري چې هغه د هغه اقوال پیش کوي. نو دې لحاظ سره تهذیب الکمال بنیادی کتاب دی. دا فن ګران په دې باندې شي. دې کې اوس دا کوم راوي چې دی ابو الصلت د ده اوس تساهل سره د خو یو دا حدیث لیکلی دی او په هغه کتاب کې لیکلی دی چې مستدرک دی په صحیحین باندې. معنا خو به معلومه وي درته که چې دی بزام خیش هغه روایتونه جمع کوي چې هغه د صحیح بخاري او صحیح مسلم د شرط مطابق دي. چې یو سړی ناواقف وي نه پوهېږي ټیک ده د هغه د شرط مطابق دی، امر نه وصدق نه. لیکن سوال نه پیدا کېږي چې دا روایت د هغې د شرط مطابق دی. لیکي هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه. بیا لیکي وابو الصلت ثقة مامون. ابو الصلت ثقه دی او مامون دی. دا غفله ده.
دا د تساهل له. ابن حافظ زاهبی دې باندې لیکي چې قلت بل موضوع صحیح نه دی بلکې دا حدیث سره موضوع. نو څنګه علی شرط شیخین شو؟ د شیخینو په کتابونو کې موضوع نه. صحیح بخاری او صحیح مسلم کې موضوع حدیث نشته. مرفوعاتو کې پای کې موضوعات نشته. نبی دې لګي چې قال وابو صلت ثقة مامون. ابو صل ثقة مامون دی. قلت لا والله لا ثقة ولا مامون. دینه ثقه دی او نه مامون دی. اوس حدیث د تطبیق ضرورت خو هغه وخت کې پیښیږي چې کله حدیث سند صحیح وي او چې کله حدیث سند دلالت پدې کوي چې دا متن موضوع دی او حدیث کې سند کې کذاب راوی راغلی دی، مامون هم نه دی او غیر ثقه راوی دی، نو دې حدیث ته څنګه اعلی شرط شیخین وي؟ دین په باب کې اعتماد نه کوي خلک، تحقیق کوي. ته دین په باب کې چرې دا همیش د پاره یاد وساتئ چې کله تاسو خبره واورېده نو هغه ډک لرسوئ، ګورئ دا څه شی لیکل دی. داسې غلطۍ چې وکړئ نو بیا هم کار ډېر خرابېږي. بیا بل حدیث دی لیکي همدغه رنګ کې حدثنا بصحة ما ذكره الإمام أبو زكريا يحيى بن معين قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري بلاغ سند سرویل دے حدثنا الحسين بن فام حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس حدثنا محمد بن جعفر الفيدي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. دا آغیر تائید پیش کی، اب اخکری حدیث لا تائید پیش کی، سند ورطہ بدل کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینة العلم وعلی بابها فمن اراد المدینة فلیات الباب. قال حسین بن فام حدثنا ابو السلط الحروی عن ابی معاویہ. بیا دے لگی چې حسین بن فام بن عبد الرحمن چې کوم دی ثقة مامون حافظ. ادھر آگے تائید پیش کړی دی او د دې راوی هم وثاقت بیانوي. ذهبی رحمه الله پدې لیکي العجب من الحاکم وجرأته في تصحيحه هذا وامثاله من البواتيل واحمد هذا دجال كذاب. دا تساهل له ابو سلط الحروی کم چالته کې ورته سنو ویلی، صرف دی ویلو حافظ ذهبی چې لا ثقه ولا مامون. او دلته کې داغه په باره کې دا هم داغه روایت ته کنه، دا روایت هم داغه روایت ته چې کله هغه د سر نه کذاب او دجال دی او د کذاب او دجال د روایت لپاره کته تابع هم ګوري نو آیا هغه حسن یا صحت ته رسي؟ دا که داسې حدیثی چې پائے کې چرته کې سب معمولی غوند ضعف وي نو قائل د تایید پیدا کې، تابع پیدا کې، شاهد پیدا کې، نو ټیک ده. خو چې کله د هغې راوي کذاب دی او د هغې راوي دجال دی نو د داسې راوي خو موضوع شو، نو موضوع دپاره شاید ته څنګه ګورې؟ دا الفاظ د حافظ ذهبي دي، زمونږ نه دي. تعجب وي د حاکم نه دی او څنګه جرأت کوي دی فی تصحیح هذا د دې حدیث په تصحیح کې. وامثالی دا شان نور من البواطیل، دا حدیث باطل ہے. او دا احمد چې کوم دلته مونږ ذکر کو احمد الحروی ابو سلط الحروی نو دا څه شی دی؟ دا دجال له او کذاب دی. یو مثال بل وګوره، دا کم حدیث چې دویم وی دا په 127 صفحه کې دی. دی کتاب باندې کار پکار دی، کافی کار پکار دی، او مختصر کار ډیر نه. خلقو دی باندې کار کړی ډېر اوږد دی، خبره یې اوږده کړې ده، بس مختصر خبره پکار ده، یو وجه پکار ده بس. ناغار سړی چې کله کار کوي نه به خپل علم ښکاره کوي که نه، هغه علم ښکاره کول مسله جوړه کړي. یعنې یو روایت موضوع دی بس صرف دا ثابت کړه چې دا موضوع دی، وجه دا ده بس. اوس هغې له د یو حدیث لپاره د شپږو شلو حوالو ضرورت نشته ده. دا کار به وشي، په دې کار کړی دی خلکو، ما سره دی یو ډېر ښه ایډیشن دی، ته جلده کړی. خو هغې کې یو مصیبت دا دی چې هغې سړي د خپل علم مظاهره کړې ده. مثلا یو عبارت په یو کتاب کې موجود دی
نو پکار دا و چې یې ورکړی وی نو که هغه شلو کتابونو کې موجود دی نو شل واړه کتابونه یې لیکلي دې ضرورت دی دا یو بل نه نقل کوي د یو بل نه نقل کوي مثلا ما په ابن عدي باندې حواله ورکړه نو د میزان د حوالې ضرورت نشته د تهذیب الکمال د حوالې ضرورت هم نشته د تهذیب التهذیب د حوالې ضرورت هم نشته دا شی خبره درنه کې او دا دلیل دی چې د خلکو د فن سره تعلق نشته پوهېږي به نه تقریب التهذیب د ټول مختصر کتاب دی نو حواله په تقریب که ته ورکې صرف دې دپاره چې تا خبره واضح کړه ټیک ده لیکن دا تحقیق نه دی ځکه ابن حجر اسقلانی رحمه الله په دې باب کې اوریجنل سورس نه دی مرجع نه ده اصلی ماخذ نه دی اصلی ماخذ ابن عدی دی ابن معین دی هغه خلق دی تهذیب الکمال هم اصلی ماخذ نه دی مرجع اصلی نه دی د امام بخاری کتابونه د ابن ابي حاتم د ابن حبان د حاکم دارنګه د بهقي د دې کتابونه په دې باب کې اوریجنل سورسز دي دا نورو کتابونو موږ فایده اخلو خو هغه د کوم چې تا تماو وي مثلا تهذیب الکمال کې عبارات لیکلي دي نو خيار سره دا شو کې چې تهذیب الکمال هم واخلي او هغه کتابونه پیدا کی په کوم ځای حواله ورکړي نه کې اوریجنل سورس راوالي بس هغه حواله ورکړي دا کافي دی بس بدا پته لګي چې نه شاته کومه نظریه ده یا خو نالایقتیا ده یا دا خو دل جما سره 200 کتابونه دي دلته کې پر کوټه عبارت به لیکلي کنه یو معمولی غوند درې ټکی به لیکلي نو ټول صفحه چې کوم دا حوالو ډګه دې فایده سره ته دې اس فایده نشته ما سیوا دې چې کتاب غټ شخ دا حدیث دې چې کوم دلته ذکر کړي صفحہ 129 کے دام عجیب و غریب قسم حدیث تخ دارے دے استاد دے ابو بکر محمد بن علی الفقیح الامام الشاشی شاش باشندرے نمات دا حدیث اگر بیان کرو بخارا کی اگوی منگت حدیث بیان کرو نعمان بن حارون البلدی اگر تا حدیث بیان کرو ابو جعفر احمد بن عبداللہ بن یزید الحرانی اگر تا حدیث بیان کرو عبدالرزاق داغه استاد سفیان ثوری دی هغه نقل کی د عبد الله بن عثمان بن خصیم نه هغه نقل کی د عبد الرحمن بن عثمان نه هغه وی سمعت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو آخذ بدبع علی ابن ابي طالب دواد بے عین مٹ ترخوا کے مٹ نیول رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مٹ نیولو وهو یقول او فرمائل وے او ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا امیر البررہ دا امیر دے د نیکانو قاتل الفجر او د فاجرانو قاتل لخ تو پوهیږي دا حدیث چا لپاره جوړ کړی پوه دا چې هغه سره چا اختلاف راغلی دی هغه ټولې به په سره ولې توره کېښوده قاتل الفجر منصور من نصره او مخذول من خذله دا نصرت او خذل دا د الہ صفات دي دا مخلوق صفات نه وانصرنا چې کوم موږ وایو هغه الله نه وایو منصور من نصره دے چا امدادو کی نام منصور دے او مخزول دا غسوک کم چے دو خزلگا ثم مد بها صوته بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل آواز پا دے پورتا کا تو دے مانیم لکی دا حدیث صحیح دے سند دے او صحیحین دے تخریج نرے کرے حافظ زہبی وی دا قول لکی تو عبارت لکی بیاوی صحیح ہن بیاور پسی وی قلتو بل واللہ موضوعا بل واللہ موضوع زمارے پا اللہ قسمی دا حدیث موضوع ہے تو دے راوی چے کم دے احمد بن عبداللہ بن یزید الحرانی و احمد کذاب دا دروجن دے احمد بن حنبل نے احمد بن عبداللہ بن یزید الحرانی کذاب دے فما اجہلکا علی سعت معرفتک
ګیله وکړه. ګوره د معرفت او د پیژنګلۍ باوجود د څومره جهالت مظاهره کوي. دا جهل نه دی چې په سند کې دا سړی موجود دی، امام حاکم دی په اساني دی پوهېږي که نه پوهېږي. المدخل الصحیح د کتاب دی پر رجالو باندې، د هغې باوجود دا چلی کړی دی. دا تساهل چې کوم محدثین وي داسې نه وایي. ما سره په دې باندې د یو استاد جګړه راغلی وه چې ته دا لیکې دا کم ځای لیکې، دا خو داسې او داسې او داسې و. ایم فل کې کال باندې ما سره جګړه شوې. بیا ما دا کتاب هغه ته وښو چې دا کتلی دي هسې لګیا. حاکم لوی امام دے لیکن محدثین هغه ته متساهل وایي. نامادی کس نے کہا ہے، کس نے دیکھا ہے کہ واقعی وہ متساهل ہے؟ ما ورته ما کتلی دي. دیو جنا دا د تساهل څومره احادیث دي، دا ذکر کوم دی دپاره چې ته په دې بیا بېلارې نه شي. دا به تا د موضوعات یو فهرست راشي، په دې زړه تنګېږې مه. د دې مقصد دا دی چې تا ته تساهل دلایل ملو شي، هسې نه چې تا ته شه دعوه وکړي چې متساهل دی. داسې به انشاءالله مونږ د ابن حبان هم ښیو درته چا کم ځای کې تساهل شکار شوی دی. د امام ترمذي هم درته ښیو چا کم ځای تساهل شکار شوی دی. د ابو عوانه هم درته ښیو، د ابن خزیمه هم درته ښیو. ټول متساهلین دي. حدیث باندې د حکم لګولو کې او دارنګې رجالو باندې په حکم لګولو کې دا دي تساهل علامات دي. دا ځینې عالمانو دا شیعه و نو دا داسې حدیث چې راوړي دې وجې نه که دي د دې وجې وایي، خو دا په دې وجه خو ته حدیث نشي کنډم کولی.